حامدا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم. ډیر قابل قدر قابل احترام مشرانو کشرانو رونو او د خپلو کورونو په چار دیوارو دننه ناستو پرده نشینو خویندو میندو کم آیت کریمه ستاسو وړاندې ما تلاوت کو دی کې الله رب ذوالجلال د انسان د زندګۍ مقصد بیان کړی دی. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. الله رب ذوالجلال فرمایي چې انسان او پیری دا به د الله عبادت کوي، دا د دې د پاره پیدا شوي دي. د الله عبادت او بندګۍ د پاره مونږ تاسو الله تعالی پیدا کړیو. د انسان زندگی خالص د عبادت د پاره ده او بیا د دې عبادت حواله سره په یو دوه خبرو باندې فکر کول پکار دي. مونږ او تاسو د الله تعالی عبادت وکاو، خو عبادت بیا د دوو خبرو باندې تقسیم دی. یو ته عبادت بدنی ویلی شي او یو ته عبادت مالی ویلی شي. عبادت بدنی هغه دا وی چې بنده د عمر د بلوغ ته ورسی، د هغې نه رستو بیا د باندې عبادت بدنی لازم دی. دی که خان دی که غریب دی، دی به هغه بدنی اعمال دا بکی. او کم چې مالی عبادت دی نو دی کې بیا د بلوغ نه رستو مالداری دا شرط دی. اوس د دواړو تفصیل او وضاحت بداسي وي چې کم بدنی عبادات دي نو هغه داسې دي چې د بلوغ نه رستو د ته مالداری او غریبی دا به نشي کتلی، بلکې په د باندې احکام لازم وي. مثلا بدنی عبادت کې مونځ د ټولو نه اوچت مقام لري، اولنی عبادت مونځ دی. خو دې کې دا نشته چې ته مالدار یې مونځ کوه او که غریب یې نو مونځ مه کوه، دا پکې نشته. بدنی عبادت کې مال شرط نه دی، او چې کله مونځ حکم در باندې لاګو شو او احکام درته متوجه شو او فرض شو نو د دې نه بعد بیا به دغه عبادتونه کې دې کې مالداری او غریبی نشته. مالدار او غریب یو شان په دې حکم کې دې به عبادتونه کوي، بندگی به کوي. مثلا په بدنی عبادتونو کې روزه نیول هم یو عبادت دی. نو چې عمر د بلوغ ته ورسېده د دې نه بعد حکم درته کېږي ته به روزه نیسي. دا نه چې مالدار فدیه ورکو غریب به روزه نیسي، داسې نه ده. مالدار او غریب ټول یو شان دي، هغې به دا حکم چې کم بدني عبادت دي دا به سرته رسوي، په دې باندې به عمل کوي. او کم چې مالی عبادتونه دي نو هغه به مالدارو د پاره لازمي او د غریبو د پاره به هغه احکام دا به نفل وي، فرض به نه وي. مثلا کم چې مالی عبادت ته یو بنده ته حکم وشو تعالی الله تعالی ډیر مال درکړی دی او ته په هغه مال باندې صاحب نصاب ګرځولې، نو د دې په وجه باندې ته به اوس کال په کال زکات ورکې، نو دې ته مالی عبادت ویلی شي. اوس په غریب باندې دا مالی عبادت لازم نه دی، وجه دار د سره مال شته نه، نو دې دا عبادت څنګه وکړي؟ نو مالی عبادت دا په مالدارو لازم وي، خو د غریبو د پاره دغه مالی عبادت ګناه نه وي، نفل حکم لري، ثواب بیا هم کیږي. مثلا یو بنده دی هغه د بلوغ نه رستو مالدار خو نه دی، فقیر دی او دیم زړه غواړي چې زم د خپل وس مطابق مالی عبادت او کم مثلا زکات خو نشم ورکولی، مال را سره کم دی، زکات فرض نه دی، خو دومره ده چې د خپل وس مطابق خیر خیرات به وکم، چا سره تعاون او امداد به وکم، چې ته جماعت مدرسه کې به څه ورکم.
نو د ده به په دې باندې هم ثواب وشي، دا نه چې دا غریبو او نفلي خیرات یې وکړو او جومات سره تعاون وکړو، چاخوار غریب لی د خپل طرفه څه ورکړل نفلي، نو دی ګناهګار شو. نو داسې نه ده، غریب بنده هم په دې ثواب ترلاسه کولی شي، خو په مالدار فرض دی او په غریب باندې فرض نه دی. او بیا دا مالی عبادت مثلا حج دی، یو بنده دومره مالدار دی چې حج لتلی شي او واپس هم الته نه راتلی شي او الته چې څومره ورځې ایساریږي د هغه ځای اخراجات هم پوره کولی شي او دلته چې کم اهل و عیال پاتې کېږي هغې ته هم خرچه پرېښودی شي، نو دا بنده مالدار دی، په ټول عمر کې یو ځل حج په ده باندې فرض دی، لازم دی پې. نو دا مالی عبادت دی، خو په مالدارو باندې لازم، په غریب باندې لازم نه دی. خو که غریب یې وکي نو د هغه د طرف نه نفل عبادتو شو، په دې غریب ته هم ثواب ملاویږي. او دارنګې د دغه مثالونو نه یو مثال د قربانۍ هم دی چې مالدار دي نو هغوی باندې دغه مالی عبادت د قربانۍ دا واجب او لازم دی. یعنی کم خلق صاحب نصاب او کم خلق مالدار دي نو هغوی به قربانی کوي، او چې کم غریب دي نو په هغوی قربانی لازمه نه ده. خو که غریبو د خپل وس مطابق خواهش لري چې زم څه ناڅه قربانی کول غواړم، نو نفلی دی وکي، د الله د ډډې لازمه پې نه ده، نفلی یې وکړه نو په نفلی باندې هم ثوابونه ډیر کیږي. او چې کم مالدار خلق دی نو په هغوی باندې قربانی لازم ده، واجب د خامخا به قربانی کوي. نو نن ګورو چې کم خلق مالدار دي چې په هغوی قربانی لازمه ده او کم خلق غریب دي چې وسی نی چې په هغوی قربانی لازمه نه ده. نو کتاب لیکلی دی چې کم بنده داسې وي چې هغه سره دومره مال دی چې هغه د 52 تولې چاندې قیمت ته رسی، نو دا بنده صاحب نصاب او دا بنده مالدار دی، د دې په وجه باندې په ده باندې قربانی کول لازم شو. نن سبا یعنی د مئی 2025 چې کم ریټ او کم نصاب دی نو هغه به زه تاسو ته ووایم. 2025 کې د مئی د میاشتې د چاندې قیمت 3600 روپے فی تولا، نو 3600 لا ضرب ورکه په 52.5 کې، نو 52.5 تولې سپین زر د دې نه به قیمت څومره راځي، نو دې نه 1,90,000 او کېدای شي اپ ډاون کېږي، نو بیا به ته 1,90,000 روپۍ راشي. نو 10,000 کم 2,00,000 روپۍ دا نن سبا نصاب وګرځېده، 52.5 تولې چاندې دغه قیمت وګرځېد. نو چا سره چې 1,90,000 روپۍ په هر شکل کې پوره کیږي هغه بنده مالدار دی، قربانی به کوي. اکثر خلک هغوی سره نغدي نه وي، خو په کور کې د ضرورت نه زیاتی ساز و سامان پروت دی، نو دغه قیمت اولګوه چې د دې ضرورت نه زیاتی ساز و سامان قیمت نصاب ته رسی کنه، که نصاب ته رسیده نو دا بنده مالدار دی، قربانی به کوي. بعضی خلک هغوی دکانداری کوي، نو دی به اوس د دکان دا چې څه پکې پراته دي دغه ټول ساز و سامان د دې قیمت به ولګوي، دغه به وګوري چې 1,90,000 روپو ته رسی، دا دکاندار مالدار دی، دی به قربانی کوي. خو بیا دا یو اهمه مسله ده، دې ته خیال وکړئ. اکثر مانه خلک هم دا د دې مسلې تپوس کوي چې په دکان کې کم مال پروت دی، نو دا د زکات حوالې سره مسله ده. په دکان کې دکاندار کم مال اچولې دی، نو د دې 2 قیمت دي، یو خو دکاندار اغشته پسو دی او اوسې دکاندار خرڅی ګران، یعنی په کمو پیسو اغشته دی او په دکان کې په ګران قیمت خرڅی، نو اوس د دې مال کم قیمت معتبر دی د زکات د پاره یا د قربانۍ د نصاب پوره کولو د پاره. نو کتابونو لیکلی دي
وای چې مثلا زه به مثال باندې تاسو ته خبره واضح کم. مثلا یو دکاندار دی هغه د 1,60,000 روپو سودا دکان کې واچولا، خود د دې دکاندار چې کم سامان دی د هغې قیمت یې ولګو چې دا به زه خرڅوم پسو او ماله به ګټه څومره کوي، نو تقریبا 30,000 روپے یا 35,000 روپے د لګټه کوي. نو د اغشته 1,60,000 باندې سودا ده او خرڅېږي اوس په 1,90,000 یا 95,000 روپے، یعنی ګټه ور سره شوه. نو دی به زکات د کمې ورکوي. نو چې دا دی خرڅی پسو او دا ګټه ولکې دی به د دې ټولې مال مالکی د دې ټولو به زکات ورکوي. او همدغه شان که نصاب معلومه نو دا مو چې ما خو د 1,60,000 سودا غشته را، بلکې ته خرڅی پسو او ګټه ور سره کا، نو ته د هغه مال مالکی. نو اوس وګوره چې نصاب ته رسی او کنه. دا یو اهم مسله ده، دا ټول عمر ستاسو به په کار راځي. نو دکاندار حضرات ته متوجه شي او هغوی د امزان خپل پوزیشن ولټي او وګوري چې یاره زمونږ مالی پوزیشن څنګه دی، ما سره په دکان کې چې کم مال پروت دی، کم سازو سامان پروت دی، د دې قیمت 1,90,000 روپو ته رسی کنه، که رسیده نو دی مالدار دی به قربانی کوي. او کله کله دکانداریم نشتا، کور کې نقدم نشتا، د ضرورت نه زیاتی سازو سامانم نشتا، خود یو قسط اچول دی یا 2 ځایه قسطونه اچول دی او لا قسط کله براخیږي قسط وته ملو شویم نه دی. نو د اندازه ولګي چې د قسطونو پیسې څومره رسولي دي، د ته به 8 قسط ملاویږي یا 15 14 یا اخیری قسط به د ته ملاویږي. خو چې دا کم قسطونه رسي د اختره پورې د څومره پیسې قسطونو کې رسولي دي، که هغې قیمت 1,90,000 روپو ته رسېدو، یعنی د دومره پیسې په قسط کې رسولي دي چې د هغې په وجه هغه نصاب ته رسېدی، نو دا بنده مالدار دی به قرباني کوي. یا یو سړی د قسطونه هم نه دی اچولې، دکانداریم نشتا، کاروبارم نشتا او دارنګې په کور کې ضرورت نه زیاتی سازو سامانم نشتا، یو 2 لک روپے ور سره وي او هغه ته چته خاندان کې چا یا یار اشنا ته قرض واغشته او دله به بیا رستو ورکي چې کومه نیټه ته خولې داغه یا دغې نه پس خودله به بیا چرې ورکي، نو د سره اسم نو او دغه 2 لک روپو مالکو نو امته چا قرض یوړي، نو دی په دې 2 لک روپو مالدار دی، ځکه دا خو د دي او د ته زړه صبر نه دی چې ګنې ما ور بخلی دی، کوي بخلی خو بس خبره ختمه، او چې د بخلی نه دی او د امید دی او د یقین دی چې دا به زه اخلم او ما ته به ملاویږي، نو بیا دی په دې مالدار دی، صاحب نصاب دی به قربانی کوي. او کله کله داسي یو بنده دی د خپل کورم وي او دویم کورم وي، یعنی یو کور کې اوسیږي او د خپل کور نه علاوه بل کور شته خالی دی او یې چاله په کرې ور کړی دی، پیسې ولا ماهانه راځي، په هر صورت دی په دغه دویم کور باندې مالدار دی او دی به قربانی د دې دویم کور په وجه باندې کوي. یو خو هغه چې یو بنده دی دغه صرف خپل کور د اوسېدو دی، بلې په ځمکه بالکل کور نشته، په دنیا کې یو بل دویم کور نشته، نو د خپل کور که ډیرم غټ دی، که ډیرم ښکلی دی او که ډیر اوچتم جوړ شوی دی، خو په خپل کور سړی مالدار نه دی چې ګنې د دې کور د وجې به قرباني کوي، خو د ضرورت کورو د هغې نه علاوه د سره دویم کور د کری و په هغې باندې دی مالدار دی به پې قرباني کوي، په د قرباني لازمه ده. او چې دویم کور د چاوي او د خپل کار روزگار نشتا، د دې دویم کور کری ورله راځي، هغه د ذریعه معاش ته په هغې ژوند تیری، نو کتاب لیکي وي دا د ضرورت دی، اوس په دې دویم کور دی مالدار نه دی، خو د هغې دویم کور نه خپل ضرورتونه ولاړی، خپل ضرورتونه تی پوره کوي، د دې په وجه په دې دویم کور باندې دی مالدار نه دی، قرباني پې نشته. خو اکثر ګورې
همداسې چې د خلکو دویم او دریم کور وي هغه په کرۍ ورکړي کرۍ ته هم د ضرورت خو محتاج نه دی چې کرۍ رانه شي نو دی به لاس پخپه ناستي او نارې به پې تېرېږي داسې نه د نور ضرورتونه نه نورو ځایونو نه پوره کېږي نو دا بنده د نورو کورونو په وجه مالدار دی قرباني به کوي او اکثر تاسو وګورئ زنانه مالداری وي عموما دا زنانه دا مالداری وي زنانو سره سره وي سپین وي نو زنانه سره که کالی شته نه یوه توله سره زر چې ورسره وي نو دغه زنانه په دې یو توله سره زرو مالداره ده د 2025 د قربانۍ نصاب څومره دی نو ما تاسو ته ووایي 1,90,000 روپۍ چا سره په کم شکل پوره کیږي دغه بنده مالدار دی اوس یوه زنانه ده هغې سره یوه توله سره زر دي نو دغه یوه توله سره زر قیمت ته واړو چې دا د 100 روپو دي نو تقریبا د 3.5 لاکو روپو یوه توله سره زر دي که د 3.5 لاکو ما زیات ویلي تاسو یې راکم کې 3 لکه یاد کې کیدای شي د 3 لکو روپو وي نو بیا هم 1,90,000 چې چا سره مالدار د قرباني به کوي نو دغه زنانه سره خو یوه توله سونه وه د هغې قیمت 3.5 یا 3 لکه روپۍ نو خو بالکل مالداره ده قرباني پې لازمه ده کوي به بیا دا زنانه وی چې ما سره خو نغدي نشته نو زه به اوس قرضدار کوم نو او که ستا بل څه ضرورت پیښ شو څنګه قرضدار کې د زوی د واده جوړیږي نو څنګه قرضدار کې حج عمرې لتلل غواړي نو څنګه قرضدار کې یا د ماشوم سنت دی یا د کره د ماشوم یا د ماشوم ختم دی نو څنګه قرضدار کې یا د اختر کپړې پیزار وغیره له څنګه قرضدار کې د قربانۍ لم قرضدارو که هغه قرضدار الله ختمي نو دا د قربانۍ قرضدار بم الله ختم کی نو کوم زنانا یا نارینا غي سره یو توله سره زر وي نو اغم په دې یو توله سره زر مالدار دي قرباني په لازم ده کوي با او د دې علاوه اکثر زنانه وي چې مونږ سره خو کالی نشته نو په کور کې د دوی کپړې وګوره زنانه د خپلې کپړې وګوري د ضرورت نه زیاتی قیمتي کپړې وي هغه قیمتي کپړې دوی کله اچي صرف د واده پشپا یا د ولیمې د پار د واده دروازې د ولیمې دغه جامې واچي او بیا په ټول عمر کې نه راخلي او وی قیمتي په لاک روپیا باندې د واده جوړه کیږي د واده د شپې جوړه کیږي 1,00,000 لاک روپو باندې کیږي او دا په کور کې اسې پرتیری ضرورت نه زیاتی دي نو دا خو قیمتیم دي او ساده ضرورت هم نه دي نو چې ته نه راخلې د ضرورت نه زیاتی دي قیمت معلوم کا 1,90,000 ته رسی نو دا زنانه په دې مالدار ده قرباني په لازمه ده قرباني بکي او د ناویانو سامانونه دا ګرانی او دا قیمتي دي نو د دې په وجه په ناویانو باندې قرباني شته ناویانې به قرباني کوي ځکه دې سره کالم وي او د دې سامانونه خو نورم قیمتي دي نو د دې په وجه باندې دا به قرباني کوي بیا قرباني چې څوک کوي نو په کومو سارو باندې کول پکار دي او بیا د کومو سارو څومره عمرونه پکار دي د قرباني 15 قسمه حیوانات دي پاغي باندې قرباني کیږي داغې نه علاوه چې کم حلال ساروي دي پاغي مکور نه کیږي په هغه 15 قسمه حیوانات ز تاسو ته ویم ټول نه اول اوخ دی او اوخه په دې قرباني کوا کیږي په او بیا ورپسې میخه او سنډا په دې قرباني کوا کیږي په بیا ورپسې غوا او غوایی په دې قرباني کوا کیږي په بیا ورپسې ګډ او ګډا په دې قرباني کوا کیږي په ورپسې چیلې او چیلې په دې قرباني کوا کیږي په دا 15 قسمه می تاسو ته یاد کړل اوس د دې عمرونه څنګه بوي نو اوخ چونکې زمونږ په علاقه سو قرباني نه کوي د دې د وجه نه چاته پته لګي نه خو د اوخ عمر د قرباني د پاره شرط 15 کال دی د اوخ قرباني کو سو کول غواړي نحر کول غواړي نو هغه اوخ دی واخلي چې عمر پورا 15 کال وي ل 15 کالو نه کم قرباني پینه کیږي او دا 2 قسمه حیوان دی میخه سنډا غوا او غوایی د دوی عمرونه حکم یو شان دی 2 کال عمر شرط دی که 2 کالو نه کمو قربانی په مکوا نه کیږي او چې 2 کال پوره دی نو بیا په قربانی کوا کیږي په
اکثر خلک هغوی د څاروي غاښونو پسې ګرځي، غاښونه ګوري چې قرباني په غاښ پوره دی که نه، قرباني پې کېږي که نه، نو د غاښ نه اندازې لګي، خو مسله د شریعت د غاښ نه ده چې شریعت وایي چې غاښ یې وګوره چې شته که نه قرباني پې کوه یا مه کوه. شریعت دا حکم د غاښ د کتو نه کوي. شریعت یو ساده خبره کوي، وایي چې تاسو د څاروي عمر ته وګورئ، د څاروي عمر وګورئ، دا پکې شرط دی چې تاسو د عمر پوره معلوم که چې 2 کاله دی، اوس به قرباني کوه کېږي پې. او که فرض کا عمر د ته چا یاد که چې دا 2 کاله دی، خو په ظاهر تا ته ښکاري د 2 کالو نه، بلکې وړوکې بچې درته ښکاري او کچه ښکاري، او ته وایې چې دا خو د 2 کالو نه دی، ستا پې زړه مطمئن نه دی، نو بس بیا پې قرباني مه کوه، ته یې مه اخله، ځکه ستا پې زړه مطمئن نه دی. او دا غاښ کتل دا د تجربه کارو خلکو کار دی، هغوی په دې پوهیږي چې 2 کاله پوره شي نو کچه غاښونه وغورځي، 1 یا 2 غاښونه پاخه مضبوط راوخیږي. لکه زمونږ دا واړه چې د 2 کالو شي نو د پایو چې کم غاښونه هغه وغورځي او پاخه غاښونه پراختو شي. او همدغه شان څاروي چې د 2 کالو شي نو کچه غاښونه وغورځي او پاخه غاښونه نوي راټو کېدل او راختل شروع شي، نو د چا هغه پوره شوي او د چا هغه اوس پراختو وي، نو دا 2 کاله کې غاښونه ضروري نه دي چې خامخا غاښونه به یې ګورې، عمر یې شرط دی، عمر باندې به ته خبره خلکو سره کې. او بل د چیلي او د چیلې عمر دا 1 کال دی، د چیلی او د چیلې عمر 1 کال شرط قربانۍ لپاره. او داسې د عقیقې مسلم ده، د عقیقې او د قربانۍ یو مسله ده چې کم چیلی اخلي یا چیلې د هغې عمر به 1 کال شرط وي، که د کال نه کم عقیقه او قرباني دې پې نه کېږي مه کوه پې. او د ګډ او د ګډې عمر مسله کې معمولی رعایت شریعت کړی دی. د ګډ او د ګډې عمر کال پکار دی، خو که د کال نه راښکته او راکمو نو بیا وګوره چې د کال ګډو کې پرېږدي او پته نه لګي دومره سرب دی، نو بس بیا پې قرباني کوه کېږي پې. خو هسې نه چې د 2 او د 3 میاشتې او د کال ګډو کې پته نه لګي نو بیا هم پې ګوره قرباني نه کېږي. د کال نه راکم نو که د 9 میاشتو، د 8 میاشتو، د 7 میاشتو، نهایت د 6 میاشتو نو قرباني پې کوه، که د کال ګډو کې پرېږدي او پته نه لګي نو قرباني دې پې کېږي. یعنی آخري لیمټ چې کم مقرر شوی دی نو هغه 6 میاشتې د ګډ او د ګډې لپاره، که د 6 میاشتو نه کم دی نو اوس پې قرباني مه کوه، که ډېر هم سرب او غټي قرباني دې پې نه کېږي. دې ځل چې دی نو یو نوې مسله ډیره زیاته زور شور سره په سوشل میډیا باندې خوره ده. اکثر علما په سکرین باندې راځي او هغوی دا بیان کوي چې په میخه باندې قرباني ښه خبره نه ده، او پیغمبر علیه السلام د میخې نوم نه دی اخیستی، په قرآن او په حدیث کې د میخې د قربانۍ تذکره نشته. دا علما خپل علم څه ګڼي؟ شاید چې دوی دا خیالي چې کم زمونږ په علم کې نشته نو هغه بیا په دین کې هم نشته. نو دا خلک خطا شوي دي. دی وایي چې په قرآن او په حدیث کې نشته د میخې تذکره، د دې په وجه په میخه قرباني مه کوئ. نو دوی خطا شوي دي. په حدیث کې تذکره شته خو ستاسو په علم کې نشته، تاسو ته علم او معلومات د دې خبرې نشته. د حدیث یو کتاب دی مسند الفردوس، امام ابو منصور دیلمی المتوفى 558 هجری. د مسند الفردوس دا د حدیثو کتاب دی او فردوس دیلمی باندې مشهور دی. په دې کې یو حدیث ذکر شوی دی، حضرت علی رضی الله تعالی عنہ راوی دی. علی رضی الله تعالی عنہ فرمایلی دی، وی خکل پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی دی، الجاموس تجزئ عن 7 فی الاضحیہ، الجاموس تجزئ عن 7 فی الاضحیہ. پیغمبر علیہ السلام د میخی نوم واغشتو، جاموس په عربی لغت کې میخی طویلی شي. نو حضور علیہ السلام د میخی نوم واغشتو. علی رضی اللہ عنہ ته فرمایلوی میخه د 9 حصدارو نه کافی کی دی شي.
نو ته وایې چې په احادیثو کې د میخې تذکره نشته، نو حضور علیه السلام په احادیثو کې تذکره کړې ده خو ستا په علم کې نشته. او بیا وایې چې د قربانۍ خبره، نو حضور علیه السلام د میخې د قربانۍ د 9 کسانو د حصهدارۍ تذکره کړې ده چې په میخه کې قرباني کې، نو 9 کسانو د دام د 9 کسانو نه کافي کیږي. نو که په میخه قربانی افضل نه وه، بهتره نه وه، نو بیا حضور علیه السلام د دې د 9 حصهدارو شریکدارو تذکره ولې کوله؟ زه بیا هم تاسو ته هم دا خبره کوم، څنګه چې د اوښ د قربانۍ د قرآن او د احادیثو نه او په شریعت کې احکام شته، او د اوښ قربانی او نحر کول د قرآن حدیث نه ثابت دي، څنګه چې د غوا او د غوایي قربانی د قرآن او د حدیثو نه ثابته ده، د ګډ او د ګډې د چیلي او د چیلې قربانی څنګه چې د قرآن حدیث نه ثابته ده، همدغه شان په دلایل شرعیه سره د میخې قربانی د حدیثو نه ثابته ده. فردوس دیلمی د حدیثو کتاب دی، په دې کې حضرت علی رضی الله عنه راوی دی فرمایي، وی حضور علیه السلام او فرمایل الجاموس تجزئ عن 7 فی الاضحیه. حضور علیه السلام د میخې نوم واغشتو، وی میخه د 9 حصهدارو نه کافي کیدی شي په قربانۍ کې. نو د دې نه معلومه شوه چې د میخې په باره کې د خلکو شکونه پیدا کول نه دی پکار. نن می تاسو ته دا مسله د میخې حوالې سره سره د دلیل سره د حوالې او سره د کتاب د نوم تذکره وکړه. کوم علماو چې دا غلط فهمی پیدا کړې ده چې د میخې قربانی نشته، نو دوی زمونږ په اکابرین علماو باندې د عوامو اعتماد خراب کړی دی، ولې زمونږ اکابرین علماو په خپل باندې د میخو قربانی کړی دي او عوامو ته هم ترغیب ورکړی که د میخې قربانی کې نو کیږي. اوس دا نوی علما راوتی دی او دوی وی چې د میخې قربانی نشته، نو د زمونږ په اکابرینو د عوامو اعتماد خراب کړی دی. د دې په وجه ما نن تاسو ته سره د کتاب سره د عبارت او سره د راوی حوالې سره مستند حدیث ذکر کو، څنګه چې دغه علما بیان کوي همدغه شان ما تاسو ته وضاحت وکړو. دا مسله تاسو هم ورپسې لګاتار خوره کې ما درته بیان درکو، تاسو به د دنیا ګوټ ګوټ ترسوي، دا باقی ستاسو ذمہ داری ده. نو د قربانۍ د سارو احکام هم ذکر شو، او بیا د نوکونو د کټکولو د ویختو د کټکولو احکام به هم وي، خو مونږ به نوکونه او ویخته کټ کول کله بندو چې د هغې نه پس نوکونه او ویخته به نه کټ کو. را روان 27 مئی دا 29 ذوالقعده ده، ماښام به کتی شي نور پریوتو نه بعد کمیاش ښکاره شو، نو 1 ذوالحجه بیا 28 مئی باندې بی، نو تاسو به نوکونه اغشتل بند کې. نو خلاصه دا شوه د 27 مئی باندې د 9 په ورځ باندې تاسو نوکونه کټ کولو نه ځان فارغ کې، د دې نه بعد بیا نوکونه کټ کول پرېږدئ، بیا به د اختر قربانۍ نه پس نوکونه کټ کوئ. په دې یو څو خبرو باندې تاسو مونږ ټولو له د الله پاک د عمل کولو توفیق راکړي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار. یا عزیز یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین.